السلام علیکم نوی ویډیو سره تاسو خلکلی وایو امید لرم چې تاسو ټول به روزه خوشحاله وئ ژوند په مزو کې به وئ چېرته د عمرځای کې د ظلم انتها شوې ده ظالمې ښځې د اشنا سره په شریکه باندې خپل خاوند ډېر زیات په بېدردۍ سره قتل کو د ښځې شیناز نومه ده شیناز چې د څلورو بچو مور ده هغې د دویم واده لپاره خپل خاوند ډېر زیات په بد حال باندې قتل کو دوستانو خاوند یې په کومه طریقه قتل کو شیناز او د شیناز اشنا پولیسو نیولي دي پولیسو ته یې په خپله خوله باندې ټول حقیقت راښکاره کړی دی زموږ دا ویډیو خامخا وګورئ چې شیناز او شیناز د اشنا خبرې درسره په دې ویډیو کې شریکې کړم د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر نشه مو خامخا ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي چا سره عمرځای کې د ظلم انتها شوې ده تېره ورځ ډېره زیاته افسوسناکه دردناکه واقعه رامخې ته شوې وه چې د سړي د بدن یو څو حصې میلو شوې وې چې هغې نه بعد پولیسو د هغه سړي ښځه او د هغه سړي ملګری یعنې چې کوم د ښځې اشنا و هغه پولیسو ونیول دوستانو پولیسو چې کله ونیول پولیسو ته یې ټول حقیقت راښکاره کړو چې دغه د کوم چې د دغې ښځې خاوند و د شیناز خاوند و هغه یو ملګری و د دوی کور ته به راتلو بې اجازته به راتلو هغه سړي ځان باندې ډېر زیات عادت کړی و هغه سړي پې اعتبار و چې دا زما ښځې ته څه نه وایي خو دوستانو هغه سړی د ده ښځې ته قایل شو د ده ښځې ته یې یارانه شروع کړله او د ښځې د ځان سره د واده لپاره وسپشې شروع کړې دوستانو هغه وسپشې دې حد ته ورسېدې چې دغه ښځې د خپل خاوند په اشنا سره په شریکه باندې قتل کو د قتل نه بعد یې نه خپې لاسونه سر کټ کو او هغه یې نه بیل بیل ځینو ښخ کړل چې چاته پته ونه لګي چې دا دوی قتل کړی دی خو دوستانو چې کله یو ورځ د هغه ښځې لور په لاره کې ولاړه وه او ماشومانو ته ویلي چې زما مور کور ته یو څو سړي راوستل او زما پلار یې په ډېر زیات په بېدردۍ سره قتل کو نو بیا پولیسو ته پته ولګېده چې قاتلان خود دوی دي دوستانو پولیسو ته یې ټول حقیقت راښکاره کړو چې او دا موږ قتل کړی دی د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر دې نشه مو څخه خامخا ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي